دا زمونږ دا چې څومره هم وروڼه بایګان دي پکار ده چې مونږ د جشن ازادۍ دا چې کوم د مناولو طریقه ده نو چې په دې کې مونږ د اسلام د قوانینو خیال وساتو او خصوصا چې کوم نن هغه مونږ د نوافلو او د دعاګانو د ذکر او اذکار اهتمام وکړو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. زمونږ دا ملک د الله تعالی په وحدانیت په دې کلمه باندې په لا اله الا الله باندې آزاد شوی دی. نو زمونږ د دې ملک صرف چې کوم نه هغه د آزادۍ چې کوم طریقه ده هغه به موږ څنګه مناوو، د هغې طریقه چې کوم نه د اسلام کې د دې څه حکم دی دغه چې کوم نه هغه یو تفصیلي خبره تاسو سره انشاءالله ذکر کوو. د جشن ازادۍ دا چې کوم تقریب دی نو په دې کې مختلف قسم خلک لګیایي، څوک پکې ډول او سرنا غږوي، څوک پکې چې کوم نه ګانې بجانې غږوي، څوک چې کوم نه هغه پکې مختلف قسم خرافات کوي. حالانکه د الله تعالی یو عظیم نعمت دی په موږ باندې چې الله تعالی موږ یو آزاد او یو خود مختاره قوم جوړ کړي. موږ ته د اسلام په نوم باندې یو عظیم ملک راکړی دی او دا ملک چونکې چې جوړ شوی دی نو د پاکستان مقصد چې کوم نه هغه د بانی پاکستان محمد علی جناح قائد اعظم چې کوم نه هغه وی چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. نو پاکستان چونکې د لا اله الا الله په مقصد باندې آزاد شوی دی نو مونږ له پکار دادي چې د پاکستان د آزادۍ په موقع باندې نوافل وکړو، د پاکستان د آزادۍ په موقع باندې د قرآن مجید ختمونه دی وکړو، د پاکستان د آزادۍ په موقع باندې مونږ چې کوم نه هغه د الله په در کې هغه د شکرانې نوافل ادا کو چې الله ستا ډېر شکر دی چې د انګریز هغې ناپاک قدم نه دی خلاص کړی. الله ستا ډېر لوی احسان دی چې د هندوانو د هغې د معاشرې د اثر نه دی خلاص کړی. دا نه چې مونږ صرف او صرف چې کوم نه هغه نوم په ځان باندې د ازادۍ کیدو. حالانکه ازادي دا ده چې کم مقصد باندې ستا ملک هغه ته د ازادۍ هغه کیفیت میلاو شوی دی نو چې ته په ملک کې هغه اسلامي قانون نافذ کړي، ته چې کوم نه هغه د انګریز لباس هغه پرېږدي، ته چې کوم نه هغه د غیر د غلامۍ هغه اثر پرېږدي، دقه ازادي ده. اکبر الآبادي به وي هغه د ازادۍ هغه رز راځي حقیقي چې کومه ازادي ده نو هغه ازادي زمونږ په دې خلکو کې نشته. هغه ازادي د سوچ ته چې مونږ د اسلام چې کوم سوچ ته هغه خپل هغه سوچ خپل کو، مونږ د اسلام چې کومه طریقه ده هغه خپل کو، د اسلام چې کوم قانون دی هغه خپل کو، باقاعده د ډول او د سرنا او د دغه څیزونو نه موږ ځان وساتو. اکثر خلک چې کوم نن هغه لګی په دغه مصیبت باندې هغه ځان اخته کړی، څوک چې کوم نن هغه پکې ډول او سرنا او ګډاګانې یو څه بل څه کوي. حالانکه د صراحتا د الله تعالی د نعمت ناشکري ده او چې کوم قوم د الله د نعمت ناشکري کړې ده الله تعالی د هغې قوم نه هغه نعمت اغستی دی. قرآن مجید کې الله ارشاد فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که د الله د نعمتونو شکریه ادا کوئ الله به دا نعمتونه دله نورم سیوا کړي. خو که چېرته تاسو چې کوم نه هغه د الله د نعمتونو ناشکري وکړه الله تعالی به دنه دغه شته نعمت واخلي. نو د الله د نعمت شکریه دا ده چې د الله حکم منلی او د اسلام د قوانینو مطابق د شکرانې نوافل کولی، د قرآن مجید ختمونه کولی او دا دعاګانې غوښتل دي چې الله موږ ته یو آزاد ملک راکړی دی، الله ته حفاظت وکړه. باقي چې کوم نه هغه په ګډاګانو باندې هغه په ډول سرنا باندې دغه جشن ازادي نه ده، دا د خپل هغه د غلام سوچ هغه آثار په خپل ځان باندې ښکاره کول دي. دا زمونږ دا چې څومره هم وروڼه بایګان دي پکار دا ده چې مونږ د جشن ازادۍ دا چې کوم د مناولو طریقه ده نو چې په دې کې مونږ د اسلام د قوانینو خیال وساتو او خصوصا چې کوم نن هغه مونږ د نوافلو او د دعاګانو د ذکر او اذکار اهتمام وکړو. مولای کریم دی زمونږ د ملک له چې کوم نن هغه ترقي ورکړي، الله پاک دې زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي او الله پاک دې زمونږ دا ملک د یو نیک او د عادل بادشاه باندې الله دې آباد ساتي. الله پاک دې مونږ ټول دې کوم نن هغه د خپل ملک سره محبت کوونکي جوړ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.